أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 29 او آیات نمبر 229 او 230 دو آیاتونه ویلې کېږي. دا درس چې نو هغه قابل غور دی، لږ چې نو په دهان سره چې نو هغه واورئ. څنګه چې پرون تیر شولو عدت متعلقو نو د هغې په ضمن کې مونږ دا خبره کړې وه چې طلاق د 3 قسمه دي. یو طلاق رجعي، یو طلاق باین او یو طلاق مغلظه. مونږ یې طلاق رجعي هغې ته ویلی کېږي چې په یو سرې لفظ سره یا په 2 چیپېرې چې نو په سرې لفظ سره طلاق ورکړی شي دې ته ویلی کېږي طلاق رجعي. او عدت په دوران کې چې نو بني آدم دې ښځې ته واپس رجوع وکړي نو د ده دا رجوع چې نو هغه ثابت کېږي بغیر د نکاح تجدید نه، نوي نکاح د کولو نه چې نو هغه بغیر. دویم موږ ویلو چې نو هغه طلاق باین په الفاظ کنایه سره چې نو هغه طلاق ورکړي، او یا ده چې طلاق رجعي ورکړی خو عدت تیر شي او په ثابت عدت کې دی ورته رجوع چې نو هغه ونه کړي او دا عدت تیر شي نو دا بیا طلاق باین ګرځي. د دغې نه وروستو بیا د دغې ښځې سره نکاح کولی شي، په خپل نکاح کې دوباره راایستلی شي، خو شرط ولې دا دی چې تجدید نکاح به کوي، نوې نکاح چې نو هغه به تړي. او دریم قسم چې نو هغه طلاق مغلظه. طلاق مغلظه موږ هغې ته ویلی کېږي چې کله 3 طلاق چې نو هغه په صریح الفاظو سره ورکړي. نو چې 3 طلاق یې کله ورکړل نو بیا د دغې نه وروسته دا سړی د دغې خپلې ښځې سره بیا دوباره چې نو هغه په هېڅ صورت چې دی غواړي نشي راتلی تر څو چې د ښځې بل ځای واده نه یې کړی، هلتې رخصتي نه یې شوي، بیا د هغې نه وروستو هغې خاوند ورته طلاق ورنه کړی او عدت یې نه تېر شوی، تر هغې پورې دا د وړومبني خاوند ته چې نو هغه بیا نشي راتلی. نو اوس دغه کې چې نو هغه دا دی باس نه. نو طلاق بیا د طلاق د ورکولو 3 صورته دي، 3 قسمه دي. یو ته ویلی کېږي طلاق احسن، یو ته ویلی کېږي طلاق حسن، او یو ته ویلی کېږي طلاق بدعي. صاحب د هدایي چې نو هغه دا ذکر کړی دی، نور ټولو فقو کتابونو تفاسیرو ټیزونه کې ټول تقریبا ذکر کړی دی. طلاق احسن او طلاق حسن دا سنت طلاق دی. د طلاق احسن او طلاق حسن د احسن طریقه دا ده چې سړی په یو هغې طهر کې چې په کم طهر کې د دغې کور والا سره جما نه شوي، په دغې طهر کې د خپلې ښځې له یو طلاق ورکړي چې تو په ما طلاق یې انت طالقون، او بیا د دې ښځې 3 واړه چې دی نو هغه عدت 3 هیزه والا راشي، عدت چې دی نو هغه تیر شي او دی ورته په ثابت عدت تیرېدو په دورانیه کې دوباره ورته هېڅ غږ چې نو هغه ونه کړي، دې ته ویلی کېږي طلاق احسن. اوس د دې نه وروستو 2 فایدې پاتې. یو خو دا دی چې دا طلاق چې نو هغه صحیح طریقې باندې وشولو، په دې کې په ښځې باندې ظلم ونه شو، په حیث کې هم نه دی او په هغې طور کې هم نه دی چې په هغې کې جما شوي، د حمل احتمال پکې اوس هم نشته. نو ښځې باندې تطویل عدت د عدت اوږدوالی رانلو. دویم چې نو هغه پیدا دا ده که سبا دپاره د سړی او ښځه دی یا پس یو بل ته رجوع کول غواړي نو په دغه صورت کې که عدت کې دننه جو صرف نو هغه په رجوع سره
لمس سره جما سره یا ماته ته رجوع کړې ده په دې سره دی واپس چې نو هغه بیا راتلی شي. او دویم دا که د نکاح نه نو هغه طلاق باین وګرځي عدت تیر شي او دا ښځه باینه شي بیا چې دو واپس هم یو بل ته راتلل غواړي نو دویم خاوند کېدو ته ضرورت پکې نشته صرف تجدید نکاح به وکړي نوی نکاح به وتړي خبره به ختم شي. نو ځکه دې ته ویلی کېږي طلاق احسن. دویم قسم چې دی نو هغه طلاق دی طلاق حسن. طلاق حسن هغې ته ویلی کېږي چې سړی په هغې طهر کې ښځې له طلاق ورکړي چې په دغې طور کې ورسره جما نه کړي بیا د دغه طهر چې دی نو تیر شي بیا چې نو ماهواري راشي حیض راشي د حیض نه پاک شي په دویم طهر کې ورته دی بیا وایي چې تا ته طلاق دی. نو په دې طریقې سره چې کم طلاق ورکړی شي په هر طهر کې یو طلاق ورکړي نو دې طلاق ته ویلی کېږي طلاق حسن. او دریم قسم چې دی نو هغه طلاق دی طلاق بدعي. طلاق بدعي دې ته ویلی کېږي چې په یو ځای باندې درې طلاق ورکړي. طلاق بدعي دې ته ویلی کېږي چې په یو ځای باندې چې دی نو درې طلاق ورکړي ته په ما طلاق یې طلاق یې طلاق یې طلاق یې او یا ورته چې ته په ما باندې په دریو ګاڼو طلاق یې یا تا ته طلاق دی تا ته طلاق داسې درې پیرې په یو ځای ورته وایي په یو مجلس کې په یو کلمه سره نو دې ته ویلی کېږي طلاق بدعي. یا په حالت د حیض کې ولا طلاق ورکړي او یا په هغې طهر کې ولا طلاق ورکړي چې په کم طهر کې ورسره دی میلاو شوی دی نو په دې صورت کې دې ته ویلی کېږي طلاق بدعي. خو دغه طلاق بدعي دا واقع کېږي درې چې ورکړل درې واړه چې دی نو هغه واقع شول. الله وایي الطلاق مرتان. طلاق چې دی نو هغه دوه پیر یعنی رجعي طلاق د هغه چې دی نو دوه پیرې دی دوه پیرې چې دی نو هغه تاسو دغه طلاق ورکوئ نو فامساک بمعروف بیا د دغې نه وروستو په ښې طریقې که ساتل غواړئ جو وایي ساتئ ځان سره او تصریح باحسان او یا که چېرته تاسو دا ازادول غواړئ یعنی خپل نکاح نه وباسل غواړئ جو پرېږده عدت به یې تېر شي چې عدت یې تېر شو دا په خپله باینه شوله ښځه ازاده شوله دا ځانله بل ځای نکاح هم کولی شي او دا ازاده شوله که ته ورته دوباره بیا په خپله رجوع کول غواړې نو هم په تجدید نکاح سره ورته په خپله هم رجوع کولی شي. اوس د دې آیت دا باقي حصه په دې ځای پرېږدئ صحیح شو. دې کې اوس د دغه ځای کې بیا د خلع خبره ده خو زمونږ لاول د طلاق مطابق بس دی نو چې دغه یو پوره شي په دې باندې به پوه شئ بیا به د دغې نه وروسته د خلع خبره چې نو هغه وکړو. دویم آیت ته راشئ. دویم آیت کې الله وایي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره. اوس که چېرته سړي د دغې دوو طلاقو نه وروستو بل طلاق یعنی دریم طلاق یې ورکړلو نو چې دریم طلاق یې ورکړلو نو آیا دا ښځه اوس د دې سړي لپاره دوباره بیا د دې نکاح کول جایز دی؟ دې سړي سره دا چې دی نو اوس په نکاح سره واپس راتلی شي یا دا سړی ورته که رجوع کوي نو دی کولی شي؟ الله وایي نه حتی تنکح زوجا غیره هغې وخته پورې نشي کولی تر څو چې دی نو هغه دې څه کړي واپس چې نو بل سړی سره نکاح نه کړی رخصتي چې دی نو هغې نه شوي تر هغې وخته پورې دوی چې دی نو نکاح نشي کولی. اوس دلته حتی تنکح زوجا غیره الله وایي چې دا نکاح وکړي د بل خاوند سره بیا د بل خاوند سره صرف په نکاح باندې دا د اولني خاوند دپاره نه حلالېږي تر څو چې دی نو هغه څه نه شي رخصتي پکې نه شي. او دغه خبره د احادیث مبارکه نه مسلم نه ابو داود بخاری د دغې حضرات چې نو هغه حدیث نقل کړی دی په هغې کې چې نو د هغه صحابیه قصه ذکر کوي د هغې راله د خپل کې نو کس سره یې ځای کړو دغه شانتي طلاق دی اخیستو طلاق چې کله واقع شولو بیا د هغه مخکې چې نو د رفاعه بیبي ورته ویلی کېږي د هغه د رفاعه سره چې نو نکاح وکړلو کله چې د رفاعه سره نکاح وکړو نو رفاعه چې دی نو نامرده ومنتلو نو بیا د هغه نه واپس دا چې نو هغه سړي خپل زوړ خاوند له راتلل نو چې کله زوړ خاوند له واپس راتله الله پیغمبر ته وفرمیل نبي علیه صلات وسلام یې هلته تر هغه وخته پورې نشي تللی تر څو چې دی نو حتی یذوقو اوسیلی ته کي تر څو چې تا چې دی نو د هغه ګبین ګوټې او د هغه ستا ګبین ګوټې نه یې څکلی یعنې څو پورې چې جما نه یې شوي تر هغې وخته پورې تو د دغې خاوند ته واپس نشي تللی. نو دا د احادیث نه ثابت دی ورسره. دویم خاوند سره چې واده نه کړی د واده نه وروستو رخصتي نه شوي یو پیره نو د هغه وخته پورې دا ښځه د وړمبني خاوند دپاره چې نو هغه ناجایز کېږي.
اوس دې ځکه یو خبر چې نو هغه یاد ساتئ، غیر مقلد چې ورته موږ وایو د اهل حدیث په نوم باندې چې نو هغه ځان یادوي. اوس دغه کسان چې نو هغه دا خبره کوي 3 طلاق چې چا ورکړل په یو ځای باندې په یو مجلس کې یا په یو کلمه، وایي دا 3 نه واقع کېږي، دا یو واقع کېږي. غیر مقلد چې ورته موږ وایو اهل حدیثو دوی چې نو هغه دا خبره کوي، وایي 3 طلاق چې چا ورکړل نو وایي دا 3 طلاق نه واقع کېږي مګر دا یو واقع کېږي. دا خبره د دوی سراسر چې نو هغه غلطه ده، سراپه چې نو هغه غلطه ده، د قرآن او احادیث نه چې نو هغه اوټ خبره ده، بهر خبره ده. ځکه الله جل جلاله حتی تنکیه زوجا غیره فإن طلقها 3م طلاق چې نو هغه ورکړلی شلو بیا دا نه ده حلال تر هغه وخته پورې. بیا د هغوی ځان سره په خپل چې نو دلیل کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اثر پیش کوي چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په دور د هغو به نو دا یو طلاق شمارلو. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اجماع په چې نو هغه نقل کوي چې 3 طلاق 3 واقع کېدل دا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې شوي دي، حالانکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دور کې وي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې، د عمر فاروق چې نو خلافت په ابتدایي دور کې وایي 3 طلاق به نو دا به شمارلیدل، یو طلاق شمارېدو. هغوی د پاره دلیل امام بخاری رحمت الله علیه استاد سفیان ابن عوینه، نو سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه دا د امام بخاری رحمه الله چې نو هم استاد دی. اوس د هغوی چې نو هغه ذکر کړي علامه نسائی رحمه الله کم چې صحیح سته زوتلی کېږي د کسنونو کې یو کتاب دی نسائی. امام نسائی په خپل هغه سړی دی چې دته په محدثینو کې هغه درجه حاصل ده کوم ائمه چې نو جرح او تعدیل ورته ویل کېږي چې د هغوی چې نو په احادیثو کې د راویانو په حالت باندې بحث کولی شي. نو امام نسائی رحمت الله علیه په ائمه جرح و تعدیل کې دی. امام نسائی په دغه خپل کتاب نسائی شریف کې چې نو هغه کتاب الطلاق کې چې نو دا خبره ذکر کړې ده دی چې وای کم قول دا نقل کړی چې په دې کې د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور باندې اجماع شوی و او یا دا چې نو په شروع کې ډول نو وای د دغه باندې چې نو د دوی دا خبره خطر دا خبره چې نو 3 طلاق یو به تصور کولی شي، دا د غیر مدخول بها په حق کې دا خبره ده. دا د هغه ښځې په خبره کې ده چې د کمې ښځې نکاح شوی او رخصتي نه شوي، واده نه شوی، دا وایي د هغې په حق کې دا خبره ده. که دغې ښځې ته چې نو 3 طلاق ورکړل نو هم یو حسابېږي او که یو یې ولورکو هم د هغې په حق کې هغه یو کافي دی. څنګه چې پرون موږ په عدت کې ووی که د دغې ښځې چې کومې نکاح نه شوی، نکاح شوی او واده یې نه شوی، د هغې عدت نشته که نه، او د عدت د وجې نه ښځه چې دی نو د خاوند په دغه کې حسابېږي او د عدت د وجې نه دته 2م او 3م طلاق میلاویږي که نه. نو چې کله د دې عدت نشته او دا نکاح شوی دی او واده یې نه دی شوی، چې دې ته څنګه یو طلاق میلاو شو، په یو طلاق سره دا په خپله فارغه شوله. نو چې کله دا فارغه شوه د دې په حق کې 2م او 3م طلاق چې دی نو دا ابس وګرځېدو. نو مراد د هغوی د قول نه دغه خبره ده د غیر مدخول بها او بیا 3 طلاق 3 چې دی نو هغه واقع کېږي. امام بخاری رحمت الله علیه کم چې هر ځای کې دی په خپل بخاري زوتی، امام بخاری رحمت الله علیه باقاعده په دې باندې چې نو په خپل بخاری شریف کې دی نو کتاب الطلاق کې باب یې پېښودی دی، باب چې دی نو هغې عنوان دغه ایښودی دی چې 3 طلاق چا ورکړل 3 طلاق 3 چې دی نو هغه واقع کېږي، که په یو مجلس کې او په یو کلمه سره خو چې 3 طلاق یې ورکړل دا هم 3 واړه واقع کېږي. امام ابو داود رحمت الله علیه چې نو کتاب نکاح کې کتاب الطلاق کې داغه امام مجاهد رحمت الله علیه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول چې نو ذکر کړی دی. امام مجاهد رحمت الله علیه چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خواله زناسم یو کس رالو او هغه ورته چې ابن عباس اے د عباس بچیا ما چې نو هغه د قشان چل کړه ستاسو څه خیال دی د 3 طلاق مبارک؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي څه شوی دی خلکو له چې دی به هم خلاف کتاب الله د الله د کتاب او د الله د پیغمبر د رسول خلاف به وکړي. هغه ورته چې طلاق به دی مور کوي دی به ورکړي او بیا به چې ابن عباس ابن عباس اے عبدالله ابن عباس مونږ له پکې وستو سلاره وګوره زه به کوله صد الله لاره ګورم چې تا 3 طلاق چې نو هغه دې ورکړل خبره ختم. دغه شانتي حدیث مبارکه کې راځي 3 جدهن جد وهزلهن جد، 3 خبرې داسې چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي او د هغې ګپ چې نو هغه هم رښتیا دی. الطلاق والعتاق والیمین، 3 طلاق عتاق او یمین.
نو د دې رښتیا دي ټوغی هم رښتیا ده او رښتیا هم رښتیا دي چې درې تا وویجو درې دي که نه. بیا دغه شان د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بل اثر دی په هغې کې ذکر کړی یو سړی ورته وایي چې ما چې نو عبدالله ابن عباس ما چې نو ښځې ته زر طلاق ویلی هغې په دې زر طلاق کې درې چې نو هغه ورته واقع شول او په 997 کې تا د الله او د الله د رسول نافرماني وکړله. ولی الله او د الله رسول خو درې طلاق پورې طلاق مغلظه په هغې سره ښځه مغلظه جوړېږي نو د نور زیادت ته د کم وجې چې نو هغه صورت نو په دې سره چې نو ته د الله او د الله د رسول نافرماني وکړه درې طلاق چې نو هغه هم درې واقع شول په دې سره ښځه چې نو هغه بینه شوله. بیا په ایمې کې وګورئ موږ چې څه خبره کوو موږ وایي په څلور مذهب دې ارامي په څلور مذهب دې ستا ووایي دا اخره دا کېده دا واخله دا راوړه. نو اوس په دغې کې وګورئ دلته چې نو څلور مذهب دي امام شافعي رحمت الله علیه مسلک شافعي امام ابو حنیفه رحمه الله حنفي مسلک کم چې زمونږ دی امام مالک رحمت الله علیه موالکو کم چې د امام مالک صاحب دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کم چې حنبلیان دي دا څلور واړه ائمه دی ټول حضرات چې دی نو هغه دقه قول دی چې درې طلاق درې واقع کیږي درې طلاق درې واقع کیږي دی که نه کیږي. علامه ابن عبدالبر مالکی رحمت الله علیه علامه ابن عبدالبر مالکی رحمه الله دا هغه څه نو اجماع په دې نقل کړی ده د فقهای کرامو اجماع پې نقل کړله چې درې طلاق چا ورکړل دا به هم درې واقع کېږي درېو نه چې نو هغه کم نشي واقع کېدی. بیا په دې باندې نور چې وګورئ ډېر شي تفاصیل دي امام چې نو په دې دور کې نږدې مونږ چې اکثر تفسیر چې نو ذخیرة الجنان وایو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نر الله مرقده دا هغه پې چې نو هغه یو کتاب لیکلی په دې باندې بهترین کتاب دی عمدة الاسلاس دی که عمدة الاساس بهترین چې دی نو هغه کتاب دی. درې طلاق درې واقع کېږي قرآن آیاتونه احادیث مبارکه واقعات ډېر شي چې نو هغه پې نقل کړي نو درې طلاق درې واقع کېږي دا صرف او صرف د دوی خواهش دی او زمون خلک چې نو هغه اکثر داسې وکړي نو دوی بیا د دغې دپاره د هغې نه د بچ کېدو دپاره دا کوي. نو ځکه الله جل جلاله وایي که چېرته دغه طلاق دې ورکړو درېیم نو دا بیا ستا لپاره جایز نه تر دې چې تو سره دوباره څه وکړي نکاح وکړي. فإن طلقها که بیا هغې خاوند وله طلاق ورکړلو فلا جناح علیهما نو بیا په دې اولني دواړو ښځه خاوند باندې ګناه نشته ان یتراجعا که چېرته دوی یو بل ته چې دی نو هغه څه کوي رجوع کوي ان ظن ان یقیم حدود الله خو په دې شرط سره چې دوی به اوس د الله نه یېرېدلي او دوی به په آپس کې دغه تعلق چې دی نو هغه برقرار وساتي. وتلک حدود الله دا د الله چې دی نو حدونه دي یبینها لقوم یعلمون بیانوي هغې قوم ته چې هغه پوهېږي. دغه ځای پورې طلاق دغه مسله حل شوله. اوس دې یو ځای ته لږ وګورئ د دې اولني آیات کې ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخاف الا یقیم حدود الله. دلته د خلع چې دی نو هغه ذکر کوي. نکاح کې څنګه مونږ ویلو نکاح کې الله جل جلاله د نکاح د نفاذ اختیار او د طلاق ورکول د دې اختیار الله پاک سړي له ورکړی. نو چې کله سړی له اختیار ورکړی دی نو آیا دا سړی به جابر وي او که ظالم وي که هر څنګه د سره به اختیاري شریعت وایي نه داسې نه ده که دی په حدودو کې درنه چلېږي د سره اختیار دی. زمانه جاهلیت کې به دا وه چې هغې کې به سړی به ښځه تنګوله طلاق به ورکوو بیا به یې راټینګوله بیا به چې مدت ختمېدو بیا به یې طلاق کو بیا به یې داسې دا کوله. الله وایي نه داسې نشي کېدی. اوس که چېرته چې دی نو هغه د ښځې طرف نه چې دی نو هغه نشوز او نافرماني تو سره خلع کولی شي. که د سړي دپاره طرف نشوز او نافرماني وي نو بیا دا ښځه د سړي نه چې دی نو هغه هم د قاضي په عدالت کې چې نو هغه څه کولی شي خلع سره کولی شي دا د نکاح چې دی نو د فسخ کېدلو د دې چې مطالبه کولی شي. اوس خلع کې چې دی نو هغه الحمدلله خلع کې چې دی نو هغه پیسې اخیستی شي او که نه شي اخیستی. نو دی کې دا دوه خبرې یاد ساتئ که چېرته چې دی نو د نافرماني د سړي د طرفه نو بیا د ده دپاره پیسې اخیستل په اغستو دی اغستی شي خو دا وله مکروه تحریمي دی. ځکه الله وایي ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن تاسو چې وله کم څه ورکړي دي نو تاسو د بیا واپس حق هم اخلئ دا ستاسو دپاره نه دی جایزو. ځکه د دې په عوض کې چې کمې ملک بوزه و هغه فایده خو تا د دې نه اخیستې ده او نافرمانی هم ستا د طرفه ده. نو چې نافرمانی هم ستا د طرفه ده او فایده دې هم اخیستې ده نو بیا به تو د دین دا نه هلي. ها که چېرته وس دی نو هغه د چا د طرفه نافرماني د ښځې د طرفه د ښځې ورسره چې نو کور نشي جوړېدی او سړی په واده کې هم خرچې کړی بیا یې دې له مهر هم ورکړی نو د هغه تاوان هم شوی دی.
نو شریعت بیا وای دی بیا د دین وروسته ځان بل واده تنظیم هم کوي نو بیا شریعت اجازت ورکړی دی تاسو بیا د دین خپل مہر چې نو اغستې شي نو اوس آیا مہر پورې اغستې شي که د مہر نه سیواګرې هم اغستې شي امام شافعي رحمت الله علیه چې نو هغه که سیواګرې دی علی نو سیواګرې دی اغستې شي زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله وای د چې څومره مہر ورکړی د هغې په قدر ضرورت دی اغستلی شي خو نور په واده کې خرچې یا قصې دي کړي زیاتې چې نو هغه دې نشي اغستی که یې واغستل زیاتې نو واغستل خو سره د کراهیت دغه اغستل ولا مکروه تحریمي دي او بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل پیش کړی حضور علیه الصلوۃ والسلام حدیث مبارکه دی هغه مفهوم چې دی نو هغه دا دی نبی علیه الصلوۃ والسلام خاله چې نو هغه د حضرت قیس ثابت بنت قیس رضی الله تعالی عنہ کور والاله ثابت بنت قیس چې نو هغه رضی الله تعالی عنہ د صحابي چې نو د قد نه چیت ولو او د رنگ نه چې نو هغه تور ولو نو یو پیرت نه د صحابه په مجمع کې را روانو صحابه را روان ول خلک چې نو هغه راوتو نور خلک هم ول د دې کور والا چې نو هغه ثابت بنت قیس رضی الله تعالی عنہ د کور والا چې نو هغه پکې هم و د چې خپل د خاوند دغه منظر تو قتل نو د دې زړه پاسې دلو نو چې کله د دې زړه پاسې دلو نو دې بیا چې نو رااله حضور علیه الصلوۃ والسلام ته الله رسوله زه چې نو هغه په دین اسلام کې د ایمان نه ورسته ز کفر نه خوخم اوس د خاوند ناشکرې دا فرمانی څنګه چې پرون مونږ ویلو وللرجال علیهن درجه د سړو د پاره په ښځو باندې درجه د حقونه دي نو د دې حق خو زمان نه ادا کېږي ما ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ قد هم چې دی رنګ هم تور دی نور د الله نیک بنده دی په ما خرچم کوي هر څه کوي ما خو سر طبیعت مې نه لګي نو زه د هغه سره خلا کول غواړم د دې مال کم سره راکړی دی زه ولا هغه ورکوم او د هغې نه ولا اضافي هم که څه غواړي دا ولا ورکوم خو زما سره د خلا وکړي او ما دې پرېږدي نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته تو هغې باغ ته چې کم د تاله په مهر کې درکړی تیارې هغه ورته حق ولا ورکوم اضافي ولا هم ورکوم نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته نه فاما زیادت فله کم چې زیاتې دی نو د هغې حق ورته نشته البته د چې تا ته په مهر کې کم باغ درکړی نو هغه باغ چې دی نو هغه ولا ورکولی شي نو دې وجې نه زما عزتمندو د اوس خوله کې نو خوله کې چې نو هغه مونږ دغه خبره وکړله چې د خلع په صورت کې دی چې نو هغه کم مال چې د ورکړی مهر هغه اغستلی شي د دې نه ما سوا چې نو هغه اغستل ولا بیا څه مکروه دي او که چېرته د سړي دپاره طرفه نافرماني نو د دپاره بیا دغه اغستل چې نو هغه جایز نه دي که واغستل نو اغستل چې نو هغه کېږي خو سره د کراهیته نو دې آیات کې اوس په دې څه کې الله پاک دغه ذکر کوي ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله نو کدی سی وی نو بیا دا خزه چې نو هغه سګي فلا جناح علیهما فی مفتدت به کدا خپل د ځان آزادول د پاره کوم فدیه ورکي نو دغه فدیه چې نو هغه ورکول شي خو الله وی فلا تعتدوها پس تاسو چې نو هغه د حد نه بهر ته چې نو موضوع زیاتې چې نو هغه مکوئ ځکه کم کس چې زیاتې کوي دا ظالم دی او ظالم الله پاک چې نو هغه نه خوښي الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي الطلاق طلاق چنینو آغا یعنی طلاق راجی مرتان دو کرتنی دو پیرینی فامساکن بمعروف بیازان سره چنینو ساتل دی پا معروف پا خطرقی سره او تصریحون او یا پری خودل دی بی احسان پا خطرقی سره ولا یحل لکم او حلال ندی تاسو دا پارا انتا خضو چی واخلی تاسو مما دا آغسنا آتیتموهن کم چی ورکنی دی تاسو آغیت شیئن سیزو الا ان یخافا مگر پدې صورت کې یعنی پدې صورت ان یخافا چې دا دوانه یریږي الله یقیم حدود الله چې قائم بونه ساتي د الله پاک حدونه یعنی د خځې خاوند چې کم حقوق دي هغه به ادا نکي فإن خفتم پس کچری تاسو یریږي الله یقیم حدود الله چې قائم بنه کې د دوانه د الله پاک حدونه فلا جناح علیهما نو نشته سګونه پاغی دوانو باندې فیما پاغسه کې افتدت به چې خزم په فدیه کې ورکې معاوضه کې ورکړي تلک حدود الله دا حدونه دي د الله فلا تعتدوها پس تاسو تجاوز مکوئ د دینا ومن یتعد حدود الله او څوک چې بار ته ووتلو تجاوز وکړو د الله د حدودونه فاولئک پس هم دغه کسان هم الظالمون ظالمان دي فإن طلقها پس کچرې طلاق ورکړو ورته بیا یعنی په دریم ځلو
دا سره یاد ساتئ فلا تحلوا نو هغه حلال نه د له د دغه سړي د پاره من بعد ورسته د دغه نه حتی تنکه زوجا غیره تر څو چې هغه نکاح ونه کړي د بل خاوند سره فإن طلقها بیا کچری هغه یعنی هغه دویم خاوند طلقها طلاق ورکړي هغې ته فلا جناح نو نشته ګناه علیهما په هغې دواړو باندې ان یتراجعا چې واپس رجوع کړي یو بل ته ان ظن کچری دا غوی یقین وی ان یقیم حدود الله چې دا دواړه به قائم ساتي د الله حدونه وتلک حدود الله او دا حدونه دي د الله یبینها چې بیانوي هغه د لقوم دا خلکو د پاره یعلمون چې پوهیږي